مضبوط خوراک کې مضبوط سبحان الله وای. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دا نچی د جانان غاړه می په ګلو ښایسته کیږي. دا نچی د جانان غاړه می په ګلو ښایسته کیږي. ګلونه می جانان ته په کتلو ښایسته کیږي. بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی. بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی. هر دور په دغه خاورو لغړېدلو ښایسته کیږي. هر دور په دغه خاورو لغړېدلو ښایسته کیږي. او دانا چې مدینه ګینې اول مدینه وا. دانا چې مدینه ګینې اول مدینه وا. یسربنا مدینه شوا ستا په تللو ښایسته کیږي. یسربنا مدینه شوا ستا په تللو ښایسته کیږي. زما درود سلام پزان منظور که اے حبیبا صلی اللہ علیہ وسلم. زما درود سلام پزان منظور که اے حبیبا. عمل د درودونو پلوستلو ښایسته کیږي. عمل د درودونو پلوستلو ښایسته کیږي. واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیده سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمند مسلمانانو، الله جل جلاله مونږ او تاسو دی دنیا ته د مختصر زندګۍ د پاره را لېږلی. الله پاک قرآن کې فرمای الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. ما دا مرګ ژوند دې د پاره پیدا کړی دی چې زه وګورم څوک ښه عمل کوي ما طرف ته راځي، څوک بد عمل کوي ما طرف ته راځي. بس یو ښکلی نوجوان چې د هغې د ښایست چرچه وه، د هغې د طاقت چرچه وه، ملګرو به په هغې باندې ډېر ناز کولو. دا ملګري د دې هلک نه بغیر به چرته چکر له نه تله، د مرګ څه پته لګي. وایي ای عاقله غوږ ونیسه ما ته، مرګې نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته. ډېرې ماتې کې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه کتل هېچا ته. د اجل سوار په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. په ژوندونې توبه وباسه ای عبدالرحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي الله ته. نو هغه نوجوان ته بیماري ولګېده او هغه بیماري دا نوجوان د مرګ خولې ته ورغورځولو او زما عزتمندو مرګ راغی وفات شو. په قبر یې ورته لیکلي لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی، لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی. ما خندلې قدرې نه و خزان راغی. په ایمان وایه مرګ به راځي که نه به راځي؟ راځي که نه به راځي؟ قسم په رب العالمین د طالب علم مقام نه که خبر شوي، محمد رسول الله فرمایي تاسو په ژوندانه باندې په دنیا کې د ځمکې په سر باندې جنتین ګورئ، نو هغه جنتین د مدرسو طالبان دي.
او د مدرسې د طالب کم مقام دی کم مقام دی وی د دنیا خلق دی زمنګ په قدر سپويږي د دنیا خلق دی زمنګ په قدر سپويږي د جنت حوري زمنګ دیدن له مدرسو لرازي ها طالب علم حافظ قرآن عالم ته چې چا وخندل صرف په دې خندا باندې الله پاک انسان ته کم مقام ورکي زما محترمو حافظ ته وخندل عالم ته وخندل طالب ته وخندل چیرې دا حافظ قرآن دی د مدرسې طالب دی ورته وګوري نن خو د مدرسې طالب خلک وګوري تندې ورته راواچي چې دا بم سبا مولا جوړي دا سیده کنه دا نن په معاشره کې د عالم قدر ختم شوی دی خو ان شاء الله موږ به حافظان جوړیږو عالمان به جوړیږو او ان شاء الله العزیز دی لګي دي علما شهیدان کوي تاسو به عالمان جوړیږئ کنه به جوړیږئ ان شاء الله د قرآن محافظین به جوړیږئ کنه به جوړیږئ ان شاء الله د محمد رسول الله دا میراث په پوره دنیا کې د دې پرچار کوي کنه به کوي ان شاء الله ها فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز و مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنا شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش بولے گی یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گر گر سے عالم نکلے گا تم کتنے عالم مارو گے انشاءاللہ عالمان بجوڑے گے انشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تلاڑے پا بازار کی آواز لگئی راشی پا مسجد کے دا محمد رسول اللہ میراث تقسیمی گی ست تقسیمی گی ست تقسیمی گی زما محترمو خلق پا منڈا منڈا جماعت تراغ چوی قتل سزے کی لگے دی خلق قرآن زدکی سزے کی حدیث دکی گی سزے کی فقہ زدکی گی خلق تپوس کے اے ابو ہریرہ کم دے میراث کم دے چی میراث تقسیمی گی او دا میراث دے کنا دا میراث دے دا محمد رسول اللہ میراث دا ازدکول پکار دی دا مخی رسول پکار دی نن زما دا پیغمبر دا چہری نخلق نفرت کرے دے نن نوجوان تا گیر پر خودو کی زان بدی اخکاری نن زنانت لپٹا پسرولو کی زان بدی اخکاری برقہ پسرولو کی زان بدی اخکاری سوئی لپٹا پسروما برقہ پسروما سامی ڈوبا ڈوبا کی گی لمی خرابی گی سوئی لمی خرابی گی نوجوان سوئی بے برال سوک لور خور نرا کئی گیرہ زکا وڑا کوما پا گیرہ کشتین کوما بے برال لور خور سوک نرا کئی زور تویما چی تپا چندرو سری باندی اوڑی کنا غبا اسی موڑی بے بدر تکور کے قرضدار ناستی تاسو خودون ندی کڑی نپوئے گئے خیر دے ادھی خبر ورسی دی داخل خبر ندی دا مدرسی طالب قسم پر رب العالمین دا دی چہری سرا دا جنت حری پیار کئی اللہ جل جلالہ زما عزت مندو پدی طلباء باندی پدی علماء باندی فخر کئی یو مور بخبل کور گیٹ کی ولاڑوا او داسی یو معشوم پا پدی مدرس پدی کور باندی مدرسی تتللو نو دی زنانہ بدا معشوم کور ترادن نکو توجوشتا زمانگ پا دی خلقی چی دا کما جبا دا دا شتیلو جبا دا چیشی جبا دا مولی سے با دا جبا ہوئی دا شتیلو جبا دا ہوئی او دا ناستی کنا خیال لی دے ما ارتوی لی دا شتیلو جبا دا ہوئی دا دا شتیلو جبا دا او دا ناستے او دا ہوئی کنا ہوئی پا ایمان ہوئی لگ توجہ سرکے نہیں زمان عزت مندو آغا مور دا معشوم کور ترادن نکو خوراکی پیو کو اوبے پی اسکلی پیسی ورلور کری معشوم رخصت کو یو رز دو رزی دری رزی دا معشوم یو رز دا دی زنانن تپوس کی چی اے زما موری زخستاق بل بچیم نیما تپا ما دوم رخفکی گی زما دوم رخدمت کی داولی زنانہ ورطوئی بچیا ستاون تا کی زما یو بچیو اغیب ہم دقا شان سبق ویلی مدرسی لبتلو
هغه بچی می بیمار شو است وفات شو د هغه بچی تند ز پتا باندې ماتومه بچیا زما محترمو قسم پر رب العالمین الله ته د زمکه په سر باندې خو خلق حضرات انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سوکو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سے بیان اس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په دې دنیا کې شتا د انبیاء وارثان شتا ها زما محترمو الله تخوا خلق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الله با انبیاء تقتل الله دنیا نورانولا الله قیامت نه راوستو الله د کانو بارونه نورول الله جل جلاله د اسمان نور نه راخته کولو وجه صدا د زمکه د پاسا انبیاء موجود دي اوس انبیاء شتا انبیاء نشتا خدا انبیاء وارثان شتا الله زکه عذاب نه راولي الله جل جلاله علماء ته ګوري د دې مدرسې طالبانو ته ګوري قرآن ازده کولو والا شتا قرآن خودلو والا شتا قرآن بل ترسولو والا شتا حدیث ازده کولو والا شتا په حدیث و عمل کولو والا شتا د محمد رسول الله سرنوالا تر خپونو کانو پوری بیت الخلا نواخلا تر بیت الله شریف پوری د محمد رسول الله طریقې ژوندې کولو والا شتا الله جل جلاله دی خلق ته ګوري الله راخته شوی عذابونه واپس کی دا خو سو خبر نه دی او دا به کله خبرېږي تاسو ته پته شته د مرګ نه بعد کله به خبرېږي په ژوندانه د چا قدر چا سره نه ښه دا ذهن نه وباسه مدرسې نه طالب کور ته لاړ شي زه مدرسې نه راغلم مال خو چې کم دی چرګ پوخ نه کړو او مال خو غوښه پخه نه کړه او مال خو چې کم دی دا ونه کړه دا ونه کړه نه دا ګیلې شکوې اکثریت طالبان د مور او پلار نه کوي د پلار غریب بې وس نه کېږي او دا بدل ته نه لاړ شي او پلار ته به وایي زما ملګري سره خو د راډو ګړۍ و ماله به هم ګړۍ اخلي پلار غریب بے وس نه کیږي او دا طالب به تنه دومره لوی مطالبه کوي نو په ایمان وای دا سم کوي که غلطه کوي سم کوي که غلطه کوي د چانه بغواړو ایو طالب ته ویل شي سب واړي د الله نه غواړه د چانه غواړه طالب د شپې را پاسېدلې دی الوا ته زړه شوی دی چې شتا اوس دعا کوي یا الله یو چمچ الوا راکا څومره الوا راکا یو چمچ الوا راکا خوا کې ورسره بل طالب پروتو ورته وایي د الله بنده د الله نه غواړي او یو چمچ ته نه غواړي لږ ډېره ته نه وغواړه موږ به هم در سره وخورو کله موږ دې ورپسې مخ راړولی دی وایي څنګه الله لوی دی داسې چمچ هم لوی ده بیا به یې ختمولی نه شي په دې خبره ورسېدې که نو انشاءالله العزیز د خپل والدینو قدر بکو داغي احترام بکو ادب بکو الله جل جلاله با د دې په وجه باندې من او تاسو ته د خپل علم نه علم راکی کم طالب چې د استاد ادب کوي الله جل جلاله به د دې طالب په علم کې به برکت وي کم طالب چې د مور او پلار خدمت کوي د دې طالب علم په عمر کې به برکت وي یو محلي ته استاد را لې قاری سے پراغه سوق راغه لکه ستاسو دی مدرسې استادان شته که نشته کنه د پیریانو نه سبق وایي استادان هم شته که نشته نو دغه شان یو محلې ته قاري صاحب راغی او هغه محله کې دوه شاګردانو څو شاګردانو دوه شاګردان یو شاګرد فورا ځان راورسولو بل شاګرد ټلیفون کو جی زما مور بیماره ده په هسپتال کې ما مولوي صاحب ورته ویلي وایي بچیا په عمر کې به دې برکت وي خو په علم کې به دې برکت نقصان شو کو نه شو د مور خدمت لته دی د مور بیمار پرسي لته دی د مور خدمت ته ولاړ دی استاد ورته سو ویلي چې د مور او پلار په خدمت باندې با ستا په عمر کې برکت وي او د استاد په خدمت باندې با ستا په علم کې برکت وي استادانو خدمت وکړو ان شاء الله کو به ان شاء الله په شوق سره وکړو ان شاء الله او قران به په شوق سره زده کوو ان شاء الله وخو به نه ځای کوو کنه ان شاء الله یو تعلیم و مدرسه کې وخت ټیم پاسې کړو مدرسې ته راوستو وې نه ویم والله کې ویم پلار ته بڑی والی وی مور ته ویل نه ویم د سره ویم نو په مې وای سي د سره ویم نو وای چې نزي
پشا به دې کم او چې نه خوري څه به دې کم چې نه وی به در سره څه کوي چې مدرسه کې یو طالب وخت ضایع کوي نو دا 1 کال 2 کاله 3 کاله د دې ملګرو حفظونه مو کو خدا مغه یو خبره کړې وا کمی سر د تنی غش چې کم دی وا بنوړم د چې کم دی نه چې کم دی نو هغه پلار ته دا کرخه راخلی و چې سبق درلا نه وی 3-4 کاله تیر شو پلار راغې څنګه بچی حفظ دیو کو حفظ مې کړی دی منځ کې ټکې هم نه ویلې صرف 2 سپارې ویلې وي الف لام میم او سيقول وي بس راځه کنه روزي راغلي دي چې ختم را لو کې بس جمعه کې ختم ته مخکې کړي دا خو صرف 2 سپارې زده کړې وي کنه ها جمعه کې ختم ته مخکې کړي دي روزانه ځوان زویم دغه 2 سپارې وي عوام خو به نه پیږي روزانه هم دغه 2 سپارې وي هر رکعت کې هم دغه 2 سپارې تاوي راتاوي بلار وتوي وي بچي په دې قران کې هغه فبأي آلاء ربكما تكذبان هغه ټکي قران هغه وي دا غي سبا نمبر دی را روان دی پیش سبا نمبر دی سبا چې کله مخکې شوی دی جمعتا ورسګي ادویمه سپاره کې آیات کې الطلاق مرتان وي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو ولي ټیم یې ضایع کړی دی نو ان شاء الله موږ به قرآن زده کوو موږ به حدیث زده کوو موږ به فقه زده کوو ان شاء الله د قوم خدمت به کوو ان شاء الله تر وینې اخري قطرې پورې به د الله د دین دپاره به ان شاء الله العزیز خپلې سینې مخې ته کوو ان شاء الله مخې ته کوو به ان شاء الله مدرسې نه خو به تختو نه کنه ان شاء الله قرآن خو به نه پرېږدو کنه ان شاء الله دا چې کوم علما شهیدان شو دا کم علما شهیدان شو دا علما په مدرسو کې نه دي پاتې شوي دی قرآن ازده کو حدیث ازده کو دی د حق आवाज ازده کو مخکې چې کم دی د الله د دین پرچار د پاره سینې را مخکې کړي الله کم مقام ورکو یو زنانه د قرآن خدمت کوي د قرآن خدمت کوي زنانه مقام وګوره چې یو قاری د قرآن یو عالم دین یو زما عزتمند مفسر یو مجتهد یو شیخ الحدیث چې ټول زندگی د الله د دین د پاره لوله پکې قرباني کړي نو هغه زنانه ته مرګ راغی وفات شوله چې کله وفات شوله نو په دغه زمانه کې یو کفنچور وسوکو کفنچور کفنونه به د دې مړو نه پټول نو دا زنانه خو چې د قرآن خادمه و نو دغه شان شاګردان هم د دنیا شاګردان وي نو دې کفنچور سوچ کو چې دا زنانه مالدار زنانه ده او بل دا د ډیرو جنکو استاد ده د قرآن خادمه ده نو دیله به کفن هم ډیر قیمتي کفن خلق راوړي نو دا کفنچور لاړې د دې جنازې سره جنازې وکړه بیا ادیرې ته لاړې د دې جنازې د دې مړي قبر معلوم کو الته یو کاڼه کې خوستو چې کله خلق لاړو دام لاړو دغه شان نا وخت ټیم کې بیا راغې او قبر کولاو کو سی کولاو کو قبر کولاو کو یریږي خو نه ایو په نزل بیان ته ولاړو مولوی سے ورته وي ځکه نه سنا سخواري کوه الله پاک بدله په خوله باندې داسې خبرې راولي ان شاء الله حیران دی ایران وایي جی یریږم که نه وایي یریږم او ویلی نه شم و چې خلکو ته مخامخ کېږم اکثر طالبان شته پکې که نشته دلته نه را مخامخ کېږي دا چې نه را مخامخ کېږي دا به همدغه شان غریب شاته پاتې کېږي ځان را مخکې کوئ ټیک ده که نه هغه بیان ته ولاړ دسکې چې کله خلکو ته کتلي وایي مولوي صاحب در غورځېږم سړی د سټیج نه لاندې را پرېوتی وجه څه ده دلته نه را مخکې کېږي بس هغه یره هغه روب داب همدغه شان پاتې نو هغه قبر چې څنګه را کولاو کړی دی او قبر کې زنانه پرته ده نو کفن ته څنګه لاس وروړي د دې جنازې د دې کفن د دې مړي نه आवाज راځي اے دا الله بندا تم جنتی زم جنتیم د یو جنتی د بل جنتی سره سکار دے چې کپڑی تینو باسی او بے پرده کئیے اللہ د مړی نه आवाज راغی کفنچور را پریوتو بیهوش شو وی ارسه برو عدد نه برو هغه بیا چې کله اوش کې راځي بیا کفن تلاس ورچي بیا د دې مړی نه आवाज راځي اے دا الله بندا تم جنتی زم جنتیم د یو جنتی د بل جنتی سره سکار دے چې کپڑی تینو باسی او بے پرده کئیے بهرحال درې پیر دغه معامله وشوله دا کفنچور چې کله اوش کې راغی
دا ځان سره وایي چې دا خو جنتۍ ده د قرآن خادمه وه ټوله زندگی د قرآن خدمت کړی دی زه پسه جنتي شومه زه خو کفنچورې ما خو ټول عمر مړي لغړ تغړ په قبرونو کې پرېښي زه پسه باندې جنتي شومه خو چې کله وایي دا تپوس به دې کومه چې ته خو جنتۍ چې دا زه پسه جنتي شومه نو چې کله دریم ځل هغه کفن ته لاس ور اچولو د هغه زنانه نه ولا آواز راځي دا تېنه تپوس کوي چې ته خو جنتۍ دا راته ووایه دا زه پسه جنتي شومه دا زه پسه جنتي شوم زنانه ورته وایي چې کله زه الله ته پیش شومه چا ته پیش شومه الله ته پیش شومه وی الله جل جلاله راته وفرمایل ای زما د قرآن خدمتګارې واوره تا زما د قرآن خدمت کړی دی تا په قرآن مال لګولی دی جان دې لګولی دی وخت دې لګولی دی بیماری په حالاتو کې صحت په حالاتو کې ګرمۍ په حالاتو کې یخنۍ په حالاتو کې یو حال ته دې نه دي کتلي زما د قرآن خدمت دې کړی ستا بخنه مې کړې ده ستا بخنه مې کړې ده خو چې ستا په جنازه کې څومره خلکو شرکت کړی او د هغه ټولو ما مغفرت کړی دی نو کفنچور ته وایې کفنچوره تم ما سره زما په جنازه کې ولاړ وي په ایمان ووایه لوی مقام دی که نه دی لوی مقام دی که نه دی ان قریب به دا نقلي سترګې پټې شي ان قریب د الله مخې ته به حاضري وي په قبر کې به هم کېدي د پاسه به راباندې تیږې کېدي د هغې د پاسه به خاورې ور واچوي ډېرې خاورې به راباندې راواچوي وایي چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاه جهان نشلو پاتې د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي عبدالرحمانه چې د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو مرګ را روان دی دا د دې مرګ دپاره تیاری دی قسم د الله په ذات باندې طالبانو خفه کېږئ مه دا لږه سخته ده دا لږه قرباني ده دا لږه مجاهده ده انشاءالله العزیز هغه نعمتونه الله تیار کړي دي چې هغه نه ختمېدو والا دي هغه حورې غلمان هغه د جنت زندگی هغه نه ختمېدو والا ده د دنیا ژوند ختمېږي که نه ختمېږي که نه ختمېږي چې کوم سپینګیري دي ورسره کېنه ورته حاجي صاحب په عمر باندې پوه شوې وای نه بچیه تا ته به د ځوانۍ صفتونه کوي د ځوانۍ زه خو داسې ځوان ومه ورته اوس ځان ته وګوره ټول رچېږي بس زندگی لاړه سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم انشاءاللہ وقت به قیمتي کو کنه انشاءاللہ قرآن به ازده کو کنه انشاءاللہ قرآن علم به کو انشاءاللہ ہاں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری آسمان بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا فائدہ قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو عمل نہ ہو تو کیا فائدہ اوس به تاسو ته وایم د الله په کور کې ناست یې دروغ به نه وایو رښتیا به وایو سهار چې راپاڅېدلي یې تاسو د سهار دعا چا ویلې د سهار د پاڅېدو دعا الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور مولوي صاحب خیال دی دا دعاګانې به صرف زده کوو ویو به نه صرف به زده کوو ځان سره یې قبر ته به وړو قبر تشریف ته چې کم دی د خیره سره وګوره موږ څوک یو موږ اهل الله یو څوک اهل الله د الله اهل د الله د کور خلق څوک دی قرآن والا نو چې زما استاد اهل دی په ایمان وای بار خلق په دې عمل کوي باتروم ته ځي عمل کوي باتروم نه راوځي عمل کوي ودکیږي عمل کوي روټۍ ته کینی عمل کوي نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو طریقه باندې با صحابه ځانونه قربانول عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ په اس باندې سور دی او روان دی د جنگ میدان ته روان دی شیطان راځي ستا خو څلور بیبیانې دي هغه ټولې بیبیانې به در نه پاتې شي دا ورته وایي واوره ته ما د جنت د حورو نه مغروره کې ما د جنت د حورو نه غافله کې وای دا څلور واړه بیبیانې د الله دپاره طلاقي په اس روان دی بیا ورته وایي وینځې دي خادمان دي غلامان دي وایي ټولې وینځې غلامان آزاد ټولې ځمکې څومره مال دی د الله د رضا دپاره ټول صدقه وروي دنګل میدان ته تورې راویسته او د څلور واړه خپې کټ کړلې الله اکبر چې د واپس د تلو هغه امید دیم ختم شي
وجنگیدو شهید شو. یو صحابی اغا لاړې وجنگیدو شهید شو. محمد رسول الله داغي کور ته تشریف وړي او داغي دو بچی پاتې شو یتیمانان. داغي دومره حسینه بیبي وا لګي وړې هغه ګل الله رسول هغه ماشومان سینې ته راجوخ کړه او داغي په سرونو باندې لاس راکاږي. التنا هغه بیبي ګوري وې دا الله رسوله ته خو زما د دې بچو په سر داسې لاس راکاږي لکه خلک د یتیم په سر لاس راکاږي. وایا زما د دې بچو پلار څه شو؟ ورته وایي هغه شهید شو. وی خلک پې تېر شوي د سرونو نه ته ترېنه خاطر په تشه خوله غواړي. هر څه راته وایه خو اسلام ته مې څه مه وایه. دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلی دی. انشاءالله عمل به کوو که نه؟ انشاءالله سار را پاسېږو دعا به وایو الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. دا د محمد رسول الله طریقه ده که نه ده؟ ده که نه ده؟ ده که نه ده؟ او موږ او تاسو خو د همغه پیغمبر وارثان به جوړېږو که نه؟ انشاءالله جوړېږو به انشاءالله. نو د هغه پیغمبر په طریقو باندې عمل کول پکار دي که نه دي پکار؟ پکار دي که نه دي پکار؟ هغه پیغمبر سره به ما او تا مخامخ کېږو. سر یختونه واخله خپلو کانو پورې بیت الخلا نه واخله تر بیت الله شریفه پورې د محمد رسول الله طریقې شته که نشته؟ شته که نشته؟ شته که نشته؟ الله رسول فرمایي من احیا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. چا چې یو سنت طریقه زما ژوندی که سو یو سنت طریقه وی داغي ما سره محبت وکړو سیو کو ما سره محبت وکړو او چا چې ما سره محبت وکړو ما سره به په جنت کې یوځي. نو د خپل پیغمبر سره په جنت کې یوځي کېدل غواړئ که نه غواړئ؟ غواړئ که نه غواړئ؟ انشاءالله نن عزم کو چې سار نه راپاسو. انشاءالله د سار د پاسېدو دعا به وایو انشاءالله. بیت الخلا ته ځو. بیت الخلا ته به په کوم مخ بدن نه کېږو؟ کم مخ به؟ ایو ته مې ویلې غسل کې څو فرض دي؟ وایي درې. ویم کم وایي تیل تولیا صابون. څه؟ تیل تولیا په الله کې نو کوي سیروزه کې راغلی وایي تیل تولیا صابون. دومره غټ غټ هلکان یونیورسټۍ ته ځي ABCD زده کوي 1 2 3 زده کوي خو د محمد رسول الله د سیرت نه خبر نه دی. د هغې د مبارکو طریقو نه خبر نه دی. زما طالبانو د الله د رسول په مبارکو طریقو باندې به عمل کوو انشاءالله. کور کور کې به د محمد رسول الله مبارکې طریقې ژوندی کوو انشاءالله. ځان له دلته مدرسه کې نه تر څو پورې زما په بدن کې ساوي د الله د دین نه زما او ستا خلاصېدل نشته. د قرآن خدمت به کوو انشاءالله. دا قرآن زده کو په دې قرآن به عمل کوو انشاءالله. دا قرآن به مخکې رسو انشاءالله. او ان قریب د قیامت ورځ را روانه ده. بیا به الله اعلان کوي یا اهل الجنه یا اهل الجنه فیقول هل رضیتم. یا الله کم اعلان وی د الله سلام بوي سلام سلام سلاما سلام قولا من رب الرحیم. نن دا د مدرسې طالب ټچ موبایل پیدا کړی دی. دی موبایل زمونږ بنیاد ویستو. دی موبایل زمونږ تکرار ختم کو. دی موبایل زمونږ مطالعې ختم کړي. دی موبایل زمونږ د والدینو هغه تمیز او احترام او ادب ختم کو. د دې موبایل د برکته طالب ناستی موبایل ته ځي د شپې موبایل ته څه وایي علیشا 007 او بیا څه وایي چې شاته وګوري پلار یې ورته ولاړې داسې وایي چې شی وایي علیشا 007 نعتونه د هغې نعتونه کوم ځای نه راغلي. نو دا طالب دا د قرآن حافظ دا د مسجد امام دا عالم با د قیامت په ورځ د الله په حضور کې پیش کیږي که نه به پیش کیږي؟ هغه پټ پټ ګناهونه چې ما او تا کم کړي دي الله یې ویني که نه ویني؟ ویني که نه ویني؟ الله پاک قرآن کې فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. الله د شارق نه نږدې دی که نه دی نږدې؟ الله پاک فرمایي فاینما تولوا فثم وجه الله. آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ
बाएं देखो अल्लाह, ऊपर देखो अल्लाह, नीचे देखो अल्लाह, हवाओं में देखो तो अल्लाह, आसमानों में देखो तो अल्लाह, आसमान की बुलंदियों में देखो तो अल्लाह, चाँद में देखो तो अल्लाह, सितारों में देखो तो अल्लाह, सूरज में देखो तो अल्लाह, बारिश में देखो तो अल्लाह, बारिश के क़तरों में देखो तो अल्लाह, हवाओं के चरिंद परिंद में देखो तो अल्लाह, इन चरिंद परिंद के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह, जंगलों में देखो तो अल्लाह, जंगल के जानवरों में देखो तो अल्लाह, इन जानवरों के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आगा अल्लाह न पटी चे इंशाअल्लाह स्तासु पदी खबरों के असर वी अल्लाह द खपल इल्म न इल्म दर की और दगा शान प किताब बांधी पोईशी, प सरफ नहवी बांधी पोईशी, प हर किताब बांधी पोईशी, प कुरान बांधी पोईशी, द कुरान नूरानियत सा प चेहरे के राशि नु द पटु गुनाहों नजान मनिका, द पटु गुनाहों नजान मनिका। अल्लाह इमाम अबू हनीफा नाम ही काफ़ी है, नाम ही इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सुमर खिदमाती कड़ी। बची तो वही बचियाँ लोबी कवा कोई खास जी और तो वो दो दिल तब लोबी न के वही वली बाबा जाना वही जका चिमा दिलता 70,000 और या जरा जल्द अल्लाह कलाम ख़त्म करे दे। आगे इमाम अबू हनीफा नई तनास्ते नहीं लगे दे प्रेत समय वरला और इमाम से शुंडी मुबारक रपीगी नई वर तो वही हजरत दा शुंडी उधर वही पकेंचई सरब प्रीशी इमाम से वर तसफरमाई जब शुंडी उधरो मात तो वो खुद रवा माना खुवख रवान दे। हाँ खलक सोमर द कुरान और हदीस खिदमात कड़ी दी 80 करोड़ अवाम द इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह मजहब पर से रवान दी और चिकल वफात कीगी गिरे दासी ने बोले ओ या अल्लाह डी रुगत सफ़र दे अल्लाह खबर दे हशर दे पुलिस सरहद दे सामखी तो उधरी दिल्ली ऐलान बकी वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून दा कारी से दा मौलाना से सरद पटकी सरद गिरी द मुनाफिकानो पर सब के वलाड़ी दा कारी से दा मौलाना से सरद गिरी पटकी द मुजरिमानो पर सब के वलाड़ी आगा खलक वर तगूरिया दाखो कारी से बु कना दाखो मौलाना से बु दाखो द कुरान हिफ्ज करो अल्लाह अकबर। आगा द क़यामत सख्त वरज़ बवी आगा द जहन्नम ओरबा वो करोड़ फरिश्तों पकी जंजीरों अचूली राखकागी बा और द जहन्नम आगा हजार बदुम खतरनाक भी ओए होए होए चे पैगंबरान आगा आवाज़ वावरी मलाइक आवाज़ वावरी जिन्नात आवाज़ वावरी टोल बपा सजदा प्रे वजी या रब्बी नफ्सी नफ्सी या रब्बी नफ्सी नफ्सी पे ईमान हुआ तालिब जान अब बसकी की जमा उस्ता का पट पट आमाल जमा उस्ता का पट पट गुनाहुना अगर हम खामखशी अल्लाह इंशाअल्लाह तौबा बको इंशाअल्लाह तौबा बवासो इंशाअल्लाह और द अल्लाह चे कम पैगंबर दे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेल मर्ग रागे करानगे दुनिया वराना शुआ बाजी बकी शक्की दी दुनिया वराना शुआ न दौराना शवी जमा उस्ता पमर्ग बांधी बम दुनिया नौरानी की ऐलान बकी या लका खबरी न कला अपना के वफाचू हाँ परुल खो जमंग मदरसा की बजमू दासी बयान कूलू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना द मर्ग से पता लगी नो तैयारे कुल पका दी कने दे पका चलो न आज़म को नियत को चे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ द मदरसे दा मुख्तसर ज़िंदगी इंशाअल्लाह यो सेकंड यो मिनट यो घंटा यो रज़ क़ीमती को इंशाअल्लाह और दा कम तालिबान ची खिदमत वाला पकी श्ता कनिष्ता दा ची कम तालिबान खिदमती दा यो पकी काम चोर डोग बोग वाले डोग बोगी आगा सके एलाका यो तबलता इशारे मको माता गो आगे इशारे के यार अरे नो सके कल मुंस्त वलाड़ी कले तस्बीह कल दुआ दा वली दा सिके तास तो पता शता दा मुंज वली उगदई दुआ वली उगदई दा वली ची आगा टोल लूखी बलवींजी आगा लूखी सूक विंजी ची आगा बलवींजी नो इंशाअल्लाह दा खिदमत न बना पड़ कदर बकवई द देखबल उस्तादान व अदब बकवई इंशाअल्लाह और खिदमत बेकवई इंशाअल्लाह ठीक दा कने इंशाअल्लाह खिदमत बेकवई के न बकवई जमंग मदरसे ता यो पंजाबी कारी से अपराध है और गरीब ला पुख्तो न वर्तला
نو د مدرسه کې بعضی طالبان ډېر ورانی بے ادبي کوي، څه کوي؟ بے ادبي ډېره زیاته کوي. لګیو هغه پنجابي قاری صاحب نه سر کې تیل لګولو، سر ولا مالش کولو. دا طالب ورته څه وایي؟ وایي مولوي صاحب او مولوي صاحب وایي ها وایي چې دلته در باندې سړی سمو ګرځي که نه؟ وایي اچھا اچھا. بیا هغه په پښتو نه پوهېدو، نو د هغې شپه وه په مدرسه کې که نه، شپې وه، نور استادان لاړو، د ده شپه وه. نو زمونږ یو مدرسې یو طالب و، عقیل نامې وه. څه نامې وه؟ تاسو کې خو نشته. عقیل نامې وه. نو عقیل ته هغه قاري صاحب وایي دا راته ووایه چې سار کې دا طالبان راپاسومه څنګه بیا راپاسومه که نه، پښتو کې راته هغه ټکې وښایه، دوی خو په اردو نه پوهېږي. دا ورته وایي وایي مولوي صاحب وایي ته به داسې وایې پیشاب اوده شي اوده شي. قاري صاحب سار کې راغلی دی او طالبانو ته وایي شاب اوده شي اوده شي اوده شي. طالب به راپاسېد واپس به اوده شو. نو دغه بې ادبي نه دي کول پکار. هغه طالبان نن خوار وزار در په در ګرځي. ټیک ده که نه؟ انشاءالله بې ادبۍ خو به نه کوو که نه؟ انشاءالله بې ادبۍ نه به ځان ساتو. او څه طالبانو پې دا خبره مشوره کړې وه، یو طالبان ډېر رواني، الله دې د دې د شر نه بنده مسلمان وساتي. دا طالبان دومره وران دي. قاري صاحب ته به یې څه ویلي؟ وایي علم به غریب پې څه پوهېدو اچھا اچھا که نه. اب ورته داسې محتمم صاحب ته ویلې وایي یاره یا طلبا ما ته وایي چې علم به دا علم به څه ته وایي. هغه ټول طالبان یې ورته لاس په نیولي باندې مخه وایي دا طالبان دي ما ته وایي علم به. نو بې ادبۍ نه به ځان ساتو انشاءالله، حفظ به کوو انشاءالله، علم به کوو انشاءالله. د دې سره سره به په قرآن او حدیث باندې به عمل کوو انشاءالله، سنت طریقوں باندې به عمل کوو انشاءالله. ہاں میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکری اپنے عالم، تجھے اپنے ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.